السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو کتونکو زم ستاسو دوست سلمان وفا. کتونکو د کلیپونو وګورئ، د ویډیو وګورئ او ډېرو ملګرو راته راسینډ کړه. یقینا چې لکه ډېر د خفګان مقام دی او ډېر د افسوس مقام دی زمونږ د پاکستان د انتظامیه والا د لاسه چې کم ناروا سلوک شروع دی د غریب عوامو سره، د گاړو والا سره، د غریب دکاندارانو سره. نو یقینا تاسو د ویډیو وګورئ. اړه به هم چې کم د ډېر انتخابي خفه شي، خو به هر حال بعد د هغې نه خبرې اترې کوو زمونږ سره اوسئ. کتونکو څنګه چې تاسو دا کلیپونه وکته زما په دې سیټ باندې چلیږي، هم دا د علاقې هر علاقه چې دا پېښور دی، دیر دی، سوات دی وغیره، هر ځای کې چې دی خو د انتظامیې والا د لاسه چې کم سلوک شروع دی، کم ناروا عمل د غریب عوامو سره شروع دی، کم زیاتې ظلم ورسره شروع دی، نو یقینا لکه دا یو طرف نه چې کم دی د الله د طرفه داسې حال دی چې په موږ مسلمانانو زموږ د عملونو نتیجه ده راوستې ده، او د بل طرفه چې کم دی انتظامیه والا په غریب عوامو باندې چې کم دی راښکته کړې ده. او که دکان وي، که مطلب بازار کې وي، که ګاډۍ وي، که هر څه چې وي، خو لکه هغه ته څوک دغه کولی نه شي. که کوي جو دغه حلې وي، دا وګوره داسې څوک هغه ګن هم نیر ته نه لړه کوي، لکه دا دی چې کم په دې روډ باندې او د خلکو چې رزق دی 500 روپۍ 1000 روپۍ د هغو چې رزق دی، هغه رزق خو له دی لکه چې کم دی په دې روډ کې لکه تس نس بوتلو، نو دا لکه دا تا ته جایز ښکاري. بل دا کمې څپېړې چې دی په ډک بازار کې د خلکو نه وباسي، نو آیا زه دا نه ویم قانون د غریب دپاره هم دی، د مالدار دپاره هم دی، د ټولو دپاره دی، او موږ به منو، باقاعده به موږ منو، موږ به فالو کوو. خو دلته کې دا کمې څپېړې چې د دې غریب نه وخت کې یقینا دا د مالدار سړي له داسې څپېړه ورکړي چې په دغه ځای باندې دا وردي شلی او که نه شلی، او بیا ورته پورته هم څوک نشي کتلی. دغه که انسپکټر وي، هر څه چې وي، که اولدار وي، سیچو وي، هر څه چې وي، دغه به رالېږي او واپس په ورله روټۍ کوي، او لکه دغه مالدار سړی به بیا هغه رضا کوي. نو زه درته وایم چې لکه دا او که زموږ غریب خلک چې کم دی په بازار کې بېعزتۍ نه علاوه چې کم دی، کم د هغو چې کم روزګار وي په روزګار ورله ورخېږي، به هغې ورله خپېږدي، او لکه داسې سلوک نه دی پکار. مهرباني وکړئ زموږ وګوره الله چارواکو ته پکار دی چې یاره داسې لاندې طبقې چې کومې دي چې دا په هغو هم نظرثاني وکړي، لکه کم از کم داسې سلوک نه دی پکار. ته پرچم ورکوې نو د هغه د وس مطابق پرچه ورکړه، د هغه د ورځې ګټي 200 روپۍ او ته ورله ورکوې 15,000 روپۍ او 8,000 او 10,000 روپۍ پرچه، نو دا به د کم ځای نه راوړي، خو خود به خود به لګي، یا به ډاکه کوي، یا به غلا کوي، یا به چې کم دی مړی کوي، بل څه چل به کوي، یو غلط لار به اختیاروي. نو بله دا چې لکه په هغه صحیح لار کې خو هغه 300 ورته وګټي، ماښام به بچو مطلب د روټۍ غم وکړي، که تاسو له چې کم دی د پرچې غم وکړي، ماښام چې هغه کور ته لاړ شي بچي بیا لاس ته ګوري، او هغه غریب به خفګان خیرې به درته وکړي، د الله بندګانو داسې عذاب به در باندې بل راشي، بل یقینا د کاڼو باران به در باندې وشي، لکه دا کم حل چې تاسو شروع کړی دی. نو مهرباني وکړئ. او بله دا چې لکه ګوره مونږ دا نه وایو، مونږ دا وایو ټیک ته قانون د غریب دپاره هم دی، د مالدار دپاره هم دی، خو تاسو چې کم دی غریب او مالدار پکې ټول تاسو کوئ، څونه چې د اسپایي نه والا تر د ECDC پورې پکې ټوټل چې کم دی دا پکې ټول دغه غریب او مالدار کوي، او نشي ویلی نه ورځي ECCO نه والا تر د DC پورې چې کم دی مالدار سړي ته څوک پورته هم نشي کتلی. خو دا غریب خلک وي چې بس را ایساری کړي، وال ټکول ورسره هم وکړي، پرچې پې هم ولګوي، او دوکانونه وله هم سیل کړي. د هغې نه علاوه چې کم دی زمونږ به خپل دغه ته چې کم دی عوامو ته هم دا درخواست ده چې مهرباني وکړئ، خیر دی لکه ټیک ته هلته چې کم دی د میاشتو شوه 3 وشوې، او بېروزګاري د حالات داسې روان دي چې لکه څوک روزګار نشي کولی، روزګارونه بند دي. خو
ګزاره وکړئ دا څونه چې وکړه نور هم ګزاره وکړئ کم ټایم کم نوټیفیکیشن چې جاري شوی دی چې ټولو له موږ له پکار دی چې په هغې باندې کم از کم عمل وکړو او د هغو د وخت پابندي وکړو هسې چې دا کومه بېعزتي د انسان کېږي او یا چې دا کم پرچیس انسان له ورکړی کېږي نو د هغې نه ښه خبره دا ده چې لکه بس مونږ ته چې کم ټایم راکړی شوی دی یا چې کم دی کمې ورځې راته وښودلی شوې چې په دې ورځې دوکانونه کول او وهئ نو پکار دا ده چې مونږ ټول هم په هغې باندې عمل وکړو او په هغه طریقه ورسره وچلېږو نور لکه غریب سړی په دې په تېرو حکومتونو کې هم تباه دی په دې کې هم تباه دی او آینده خو یې پته نه لګي چې څه حالات به وي نور چې کم دی د خپل ځان ډېر خیال ساتئ د الله په امان